د حکومت وخت کې یو وزیر دی او زه به دا ووایم چې هغه ډېر قمقل سړی دی. کله چې ده ته دا وزارت میلاو شوی دی د حکومت په دې دغه کې راغلی، نو زه تقریبا 2 کاله پوره کېدو واله دي، نو عقل خوب کې بالکل نشته دی. چې کله موږ وګورو نو ده به خامخا داسې یو خبره کړي چې اول نمبر د انسانیت نه هم خلاف دي. اسلام او شریعت خو به سیر ته ځکه دې خلکو خو نه اسلام څه تعلق ته نه شریعت څه تعلق شته. نو هغه یو خبره کړې ده چې دا کرونا وایرس چې کوم ولګېده دا د مذهبي طبقې د وجې نه ولګېده او په دې کې علماء کرام مخاطب کړي دي. نو زه ډبو صاحب ته وایم ډبو صاحب د الله په ذات دې قسم وي چې دا خلک په دې ملک کې نه وي موجود، دا علما قسم دی چې ستا په شان ته جاهلان او احمقان او بیوقوفان چې نن د وزارت عظما باندې ناستې دي او دغلته دا وخت تېروي، دا دی د علماو د سپینګیرو او د دې پټکو چې کوم دی دا برکت دی. قسم دی دا ملک چې نن آباد دی صرف او صرف د دې علماو برکت دی. ته چې نن دې ملک کې ګرځي او دغه د 2-3 کالو کرسۍ په نشه کې ناست او دا خبرې کې، قسم دی د دې علماو چې کوم دی تم شکر وباسه دې د وجې نه چې کوم دی دې ملک کې تم ګرځي او دې ملک ته چې نن کم خیر دی که دا صرف د دې خلکو د وجې نه خیر دی. نو اول نمبر حکومت وخت ته پکار دي چې په دومره خطرناک وخت کې او په دومره خطرناکو مراحلو کې چې کوم دی هغه قوم سره وګه په وګه باندې شي، د ماشومانو، د یتیمانانو، د غریبانانو، د مساکینو، د کونډو د دې چې کوم دی تپوس وکړي. صرف دا خوند دی چې لاک ډاون وشي او خلک په کورونو باندې کېنوه. دې کې داسې خلک دي قسم دی چې بېګالی د روټۍ درک نه لګي. دې کې داسې خلک دي قسم دی چې غرمې یو ډوډۍ درک نه لګي. د هغه خلکو چې کوم دی خیرخواهي پکار ده. ډبو صاحب ستا چې کوم دی دغه دا ده، ستا ډیپټي دا ده چې دې یتیمانانو او مساکینو او د کونډو تپوس چې کوم دی ته وکړي. تا دپاره دې خبرې ضرورت نشته، تا دپاره صرف دې وخت کې دا پکار ده چې د غریبانانو، مساکینو، یتیمانانو تپوس وکړي او هغوی ته چې کوم دی بدوقت باندې هغوی ته راشن چې کوم دی حواله کې ورسې. ته نن حکومت کې تا دپاره دې خبرو ضرورت دی. دا یو څو خبرې مې وکړې. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته په دې باندې عمل کوو توفیق را نصیب کړي. والله جل شانه تمام امت مسلمه او خصوصا پاکستان کې کوم مسلمانان دې بیماری شکار دي، الله جل شانه دې هغوی ته حفاظت ور نصیب کړي. الله جل شانه دې هغوی ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي او کوم خلک چې دین محفوظ دي الله جل شانه دې هغه محفوظ وساتي. واخر دعوانا